السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. شیر خان چې دی نو د خان بابا ته چیلنج ورکړی چې هغه نن په پیښور کې وویلې چې زه د دې خلکو نه ډېر سخت تنګ راغلی یم او څنګه عزتمند د دې خلکو نه تنګ راغلی. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هغه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو، شیر خان چې یو څو ورځې مخکې خان بابا ته چیلنج ورکړی چې زه غواړم چې زه تا سره مقابله وکړم. هغه نن په پیښور کې په نمک منډی کې ګرځېدلو چې د یوې سپلۍ والے دوکان ته لاړ او ورته یې ورته ویله چې ماله د عمران خان سپلۍ ماته جوړه کړه، خو د ده د خپې ناپ نه میلاوېدلو. ده ته هغه دوکاندار ویلې صحیح ده، ته زموږ میلمه یې، موږ ستا احترام کوو، ته دلته کې کښېنه او تا ته به موږ سمدستي په 2 غنټو کې دننه تا له موږ سپلۍ سازه کړو. مینوالو، د ده 20 نمبر خپه وه او تیاره خپه نه وه او په 2 غنټو کې ولږ هغه دوکاندار سپلۍ ورته سازه کړله او بیا ورسره یو ورسره انټرویو کړی او هغه ته نه غوښتنه وکړه چې ته د دې خلکو نه ته څنګه تنګ راغلی او ویله چې هر سړی راځي ما سره تصویران وباسي. زه ډېر سخت د دې خلکو نه تنګ راغلی یم، یعنې تصویر ایستل څه دي، اسم نه دی، خو خلک کمې تنګۍ بار بار سره تصویران وباسي، 1-2 خو نه دي، نو ټول پیښور سره تصویران ایستي دي او د پیښور د خلکو نه ډېر سخت خوشحاله دي، وایي چې ډېر مینهناک خلک دي. خو مینوال شیر خان ویلي دي چې یعنې ما تر اوسه پورې خان بابا ته چیلنج ورکړی چې ما سره مقابله وکړو چې زه چې خان بابا سره کېناستم د هغه اخلاق مې وکتل، نو ډېر زبردست کس ته. خو خان بابا مې بیا خپل ځي ته راغوښتی دی او انشاءالله زموږ ځي ته به وي، زر ته زره به خان بابا به رابشي. مینوالو، زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هغه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.